او چې څومره پښتانه دي هغوی ټول دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو چې کله تر شای مدارس نو کلمه ویل صرف تر لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو پورې محدود و. دننه چاته پته نه وه چې د دې لا اله الا الله څه مطلب دی، د دې څه معنا ده او څه مقصد دی د لا اله الا الله. ماشوم به ویل لا اله الا الله، ځوان به ویل لا اله الا الله، سپین ږیري به ویل لا اله الا الله، زنانو به ویل لا اله الا الله. خو چې تر څو یې تر شا دا مدارس نه او مدارسو د لا اله الا الله مقصد نه واضح کړی، تر هغې پورې زمونږ خلک په لا اله الا الله باندې نه پوهېدل. یو طرف ته ویل لا اله الا الله، بل طرف ته ویل یا شیخ بابا راورسېږي. حالانکې دا دواړه کلمې چې لا اله الا الله او یا شیخ بابا راورسېږي دا دواړه ضدیت دي، دا نشي جمع کېدلی. دا داسې دي لکه سړی چې اور او اوبه جمع کړي. لا اله الا الله معنا دا وه چې زه به امداد د الله رب العزت نه غواړم، او چې کله تا ویل چې یا شیخ بابا راورسېږي نو تا چې مخکې کومه لا اله الا الله ویلې وه په هغې باندې دې اوبه واړوه. شاه ولی الله رحمه الله څلور مراتب د الله د یووالي د توحید ذکر کړي دي، او په هغې کې اوله مرتبه دا وه چې د الله رب العزت د وجود منل، یعنی واجب وجود او قدیم یوازې د الله رب العزت ذات دی، بل څوک نه دی. دویمه مرتبه هغه دا ذکر کړې ده چې د دې تمام کائنات پیدا کوونکې بغیر د اسبابو نه یوازې د الله رب العزت ذات دی، بل څوک نه دی. او دریمه مرتبه دا وه چې د دې تمام د کائناتو تصرف چې دی یوازې الله رب العزت کوي، بل څوک نه کوي. او څلورمه مرتبه هغه دا ذکر کړې وه چې د دې عبادت حقدار او مستحق چې دی یوازې د الله رب العزت ذات دی، بل څوک نه دی. اوس راځو د خپلو پښتنو ته. منګه د لا اله الا الله معنا دا کړې وه چې ګینې بس لا اله الا الله معنا دا چې دا تمام کائنات الله رب العزت پیدا کړي دي، او نور که په موږ باندې سخت راتله، تکلیف راتو، مصیبت راتو، د الله د ذات نه علاوه به موږ بل چاته چغې وو. حالانکې شاه ولی الله رحمه الله ذکر کوي چې دا توحید او دا یووالی د الله دا د مکې مشرکانو منو. هغوی هم دا ویل چې د تمام کائنات خالق او پیدا کوونکې یوازې د الله رب العزت ذات دی، بل څوک نه دی. خو هغوی صرف او صرف دا کار کوو د مکې مشرکانو چې کوم غټ کارونه د کائنات د هغې تدبیر دا یې الله رب العزت ته حواله کړی و چې د دې تدبیر الله رب العزت کوي، باقي دا واړه واړه کارونه چې دي نو دا زموږ خدایان کوي. لکه زموږ پښتنو کې هم دا وکړه د سرخوږي به خپل بابا و، د نورو چې کومې بیماریانې وي د خارښ د هغې به خپل بابا و، یعنې د هر یو بیمارۍ او د هر یو مرض دپاره هغوی خپل یو خدای جوړ کړی. نو زمونږ په معاشره کې داسې وو چې خالق و زمونږ پښتنو زمونږ مسلمانانو یوازې الله رب العزت منو، خو متصرف و حقدار د عبادت و حقدار د چغې دا یوازې الله رب العزت نه منو. په دې کې د الله رب العزت سره نور مخلوق صدار کړی. کله چې مدارس راغله او مدارسو د لا اله الا الله مقصد بیان کو نو مدارسو دا خبره په ډاګه کړله چې دا څلور واړه مرتبې د توحید چې کوم دي دا به ټولې یوازې الله رب العزت نه مني، په دې کې به د الله رب العزت سره بل څوک نه یې صدار کړي. یوازې دا نو چې تا ووایي چې د دې ټول کائنات خالق یوازې د الله رب العزت ذات دی، بل څوک نه دی، بلکې د دې سره سره به دا مني چې د تمام کائنات تصرف که هغه غټ کارونه دي او که واړه کارونه دي دا یوازې د الله رب العزت ذات کوي، بل څوک نه کوي. او دغه رنګې دا منل چې حقدار د عبادت حقدار د چغې دا یوازې د الله رب العزت ذات دی، بل څوک نه دی. او الحمدلله نن چې دا مدارس آباد دي د ټولو نه بنیادي ترجیح د مدارسو چې کوم ده هغه په عقیده باندې ده. او نن که موږ او تاسو وګورو څومره چې د عقایدو اصلاح زموږ او
استاسو په ټولنه کې شوې ده د هغې تر شا دا مدارس دي او بیا خاص کر د ارشاد التوحید و سنت چې کوم مدارس دي نو په هغې کې بنیادي توجه چې ورکولی کېږي هغه په عقیده باندې ورکولی کېږي نو موږ او تاسو له پکار دي چې د دې مدارسو تر شا ودرېږو د دې سره مرسته وکړو خپل بچي دې مدارسو ته راولېږو تر څو د هغوی تربیت په صحیح بڼه باندې وشي او په راتلونکي کې چې څومره فتنې مخې ته راځي څومره تیارې مخې ته راځي چې د هغې مقابله زموږ د استاسو دا بچي وکړي باقي خبرې به انشاءالله تعالی نور مشرح کړي اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے معزز مکرم مولانا عبدالرزاق عامری صاحب جو آپ کے سامنے مدارس کی خدمات اور مدارس کی اہمیت بیان فرما رہے تھے اب میں بلا تاخیر دعوتی خطاب دینے لگا ہوں ہمارے انتہائی معزز مکرم اپنے اعلیٰ کی ذل محمد سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا نور حلیم صاحب نائب امیر ارشاد التوحید و سنہ ذل محمد مدیر جامعہ مدرسہ اسلامیہ دارالقرآن کوکفان میں ان کی خدمت التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور ہمارے اور آپ کی دلوں اور دماغوں کو قرآن اور سنت کی انوارات سے منور فرمائے حضرت مولانا نور الحلیم صاحب یہ ملگرونا درخواست تکلیف معذرت ہو اللہ جل شانہ خپل حکم فیصلہ والا اگر آمخ کشی اور نظموں کی انتظامات بار میدان کیوں لگ تکلیف بیو بل سے برداشت کروں اللہ تاثر ازائی خیر در کی لیکن اس دین کی یعنی مخ کے راشی ہو ملگر تزیم الہ الشام حضرت مولانا نور حلیم صاحب اور بیٹا نزدیک آگے آ جائے الحمد لله على إحسانه وعلى توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسوله محمد على رسوله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله داعيا إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمندو علماء کرام او عام مسلمانانو ورونو مخکی برادر مکرم بهترین بیان وکړ رسته زمنګ استادان شيوخ هغه با بهترین بیانونه کوي زما خبري د هغه شيوخ بیانونو د فارا یو توتیه او تمهید دی چونکی دا قرآنی مجلس دی د قرآن عظیم الشان یو عظیم محنت په دې عظیم مرکز کې او مدرسه کې شوی دی استاد محترم حضرت مولانا مفتی روح الامین صاحب او د هغه چې څومره ملګري دي دې ځای کې محنت کوي د قرآن عظیم الشان چې د هغې د وجې نه زمونږ او ستاسو معاشره کې یو نور خورېږي رڼا خورېږي انقلاب راځي تبدیلی راځي الله رب العالمین دې د هغې او دا سعی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او زمونږ او ستاسو دا مجلس دا ویل اورېدل دا د خپل رضا سبب دی الله رب العالمین وګرځي چونکه قرآنی مجلس دی زمونږ او ستاسو مخې ته چې دا مجلس په مزین دی ښایسته دی هغه معصوم ماشومان چې د الله رب العالمین دغه قرآن په ژوند کې راغلی زندگی کې راغلی هغه ژوند او زندگی د هغې بدله شوله ځکه قرآن عظیم الشان دی انقلابي کتاب چې چا ویلی دی چا زده کړی دی
چا په عمل کړي دي چا زړه ته کوس کړي دي د هغه خلقو زندگی بدل کړي دا ژوند بدل کړي دي صرف دا نه دي چې قرآن زمون کتاب دی تش په وینا باندې نه دی تر څو چې قرآن عظیم الشان آسمانی وحی موږ د کړي نه موږ په دې باندې مالی جاني قرباني کړي نه موږ خپل بچی دې توقف کړي نه خپل ځانونه موږ دې توقف کړي نه دا هغه وخت پورې زمونږ ژوند نه بدلیږي زمونږ زندگی نه بدلیږي زمونږ معاشره نه بدلیږي کله به دا معاشره بدلو کله به دا معاشره زمونږ او ستاسو د نور او رڼا والا جوړیږي زمونږ او ستاسو کورونه به کله بدلیږي زمونږ او ستاسو د نارینه او زنانه او زندگی به کله بدلیږي چې کله موږ او تاسو حقيقي قرباني ورکړو او حقيقي قرباني دا ده چې موږ او تاسو خپل ټول زندگی د الله کتاب لا سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ورکړو زمونږ او تاسو زندگی به بدل شي ژوند به بدل شي او زما عزتمندو آغا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا هغه زندگی او ژوند څنګه بدل شو یو د اسلام نه مخکې زمانہ وا یو د نزول د قران نه بعد زمانہ ده مخکې زمانہ د شرک عقیده د کفر عقیده ګټو ته سجدي لګول دارنگی ونو تا سجدے لگول جنگونا فتنے خپل بچی جوندی خخول دا دا قرآن نزول نمخ کے زمانہ وانا خو چکل اللہ رب العالمین دا انقلابی قرآن نازل کو دا اغا سخت ریزو خلقو اغا زندگی بدل شولا داغی معاشره بدل شولا داغا خلق مذهب بدل شو داغا خلق تهذیب بدل شو داغا خلق جبه بدل شو داولی زما عزت مندو داغی اصل وجه داوا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مختصر زندگی مهنت درویش کال لنډ ژوندو هغه مهنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړ او داسې مهنت یې وکړ هغه آسمانی وحی وا چې د صحابه کرام زړونو ته کوزه شولا هغه زړونه بدل هغه وخت بدل هغه تهذیب بدل مذهب بدل حتی چې هغه پیړۍ ورسې شولا رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل خیر القرون قرنی هغه زمانہ په ټولو کې بهترین شولا د قران د وجنه د هغه خلقنا صفصالار جوړ شو د دین او د اسلام رهبران او رهنما جوړ شو قران عظیم الشان اولیاء الله پیدا کړو قران عظیم الشان فقها پیدا کړو دارنګي رهبر او رهنمای پیدا کړو لیلی کمانډران او صفصالار پیدا کړو یو طرف ته هغه خلکو چې هغه باندې د چا زړه دانو مختل چې هغه خلکو باندې حکومت وکي مشري وکي بادشاہي وکي او چې کله عظیم قران سینې ته کوسکو هغه خلک نه مالو نه دولتو نه پیسې وي نه جیدادو زما عزت مندو هغه خلک د سي خلک شو چې په ټوله دنیا صحابه کرامو بادشاہي وکړه دا ژوند بدل شو زندگی بدل شو معاشره بدل شو او به هغه صحابه کرامو زما عزت مندو د دې انقلابی قران د آسمانی وحی مهنت وکړه
خپل مال ورکو جان په قربان کو بچی پرې خودل کورونه قربان کړو او دا قران عظیم الشان د دنیا ګډ ګډ ته ورساو ولی ورساو کوم ځای کې چې صحابه کرامو مهنت وکړه دا خلکو تهذیب بدل دا خلکو مذهب بدل جبه بدل شولا عالمانو د تاریخ لیکلي مصر شام عراق دا عرب ملکونه نو اصلا مصر کې قبطین اوسېدل جبه قبطی وه دارنگی پر شام کی عیسایان اوسېدل جبه رومی وه د دین علاوه ایران او عراق دا د خراسان ملک جبه بدل وه خو چې صحابه کرامو پکې یو قرآني محنت وکړه انقلابي کتاب یې ورته وړاندې کړ او کوشش یې وکړه د هغه خلکو ژبه هم بدله شوله دا خلقو هغه مذهب بدل شو تهذیب بدل شو طریقې بدل شو او دا خلقو ته هغه ملکونو ته عربي ملکونه ویل کیږي دا ولې زما عزت مندو دا صرف د دې انقلابي قران کمالو د صحابه کرامو کمالو چې هغه یو مهنتو او دسی مهنتو چې مالی جانی قربانی په ورکړه نن الحمدلله قران زما استاد لاس کرا ورسه دې پسې شاته د صحابه کرامو وینوا داغه فلوا داغه مهنتو داغه جد او کوششو مفت زما استاد لاس کرا ورسه تمره موت نشو کوله چې قران عظیم الشان زدکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت زدکو احادیث مبارکه زدکو پر زندگی په بدل کو خپل بچي مدرسې تراولو د بچي زندگی بدل کو خپل بچي مدرسې تراولو د خپل بچي ژوند او زندگی بدل کو زمای زمون نو موت دا مهنت نشو کوله دې د وجنا عالمان وی پا عربو کی طول عربو کی سکول نو پا طول عربو کی کالج نو پا طول عربو کی یونیورسٹی نو صرف یولس کسان پا حجاز کی یا پا مکہ معظمہ کی دا سے خلقو چاگل صرف لیکل لستل کولے نور چانشو کولے خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه وحی چې آسمانی وحی وا هغه تعلیمات چې صحابه کرامو زده کړو صحابه کرامو په ټول دنیا بادشاہي وکړه داسې طاقت الله ورکړ یو روحاني قوت الله تعالی ورکړ ولی روحانی قوت ورکړه ځکه قران عظیم الشان دې کتاب چې کلم زړه ته پوښه د دې په احکامات او عمل وشو زما عزت کوم په سړی کې جرأت پیدا کړي سړی کې بہادری پیدا کړي سړی کې یو روحاني قوت پیدا کیږي دا د دې آسماني کتاب نه غیر د دنیا په هیڅ یو شي کې دا سي طاقت او قوت نشته چې هغه د انسان استعمال کی او د کې یو قوت او طاقت ملاو شي ولی هغه صحابه کرام مال و سره کم د دنیا اسباب سره کم دا سي روحاني قوت الله تعالی ورکړه چې په هغه زمانہ کې فارس او روم باندې ویلي طاقتونه د صحابه کرامو د خود لاندې شو داغي نرستا زما عزت مند صحابه کرامو په ټوله دنیا بادشاہي شروع کړه او بادشاہي وکړه یو ځل داسیو 3000 مسلمانان پښپېته زره کافرانو باندې غالب شو یو وخت داسیو چې شپېته مسلمانان پښپېته زره کافرانو غالب شو یو ځل داسیو چې شپږ زره مسلمانان په 40 لکه آبادی باندې غالب شو یو ورځ داسې وا چې 2000 مسلمانان هغه دارنګ په ټول یورپ باندې د محمد بن قاسم رحمه الله په زمانہ کې غالب شو دا ولې زما عزت مندو دا یو طاقت یو قوت او دا طاقت او قوت الله رب العالمین په دې آسماني کتاب کې کېو دې آسماني کتاب کې دا پروت
ځکه خو الله هم دغه فرمایي الله وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا الله وی وکذالک دغه رنګه پیغمبران څنګه چې مخکنو پیغمبرانو ته صحیفه را لګلې کتابونه را لګلې دي آدم علیہ السلام نے صحیفه ورکړې دي شیس علیہ السلام نے صحیفه ورکړې دي موسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام هغه نے صحیفه را لګلې دي موسی علیہ السلام نے تورات ورکړې عیسی علیہ السلام نے انجیل نازل کړې داؤد علیہ السلام نے زبور ورکړې وکذالک دغه شان اوحینا الیک روحا من امرنا سات میں روح را لے گلے دخل طرفنا نور معنی پخپل زید عالمان وئی قرآن کا روح زکویلے شوی دے چاچ قرآن زکا چاچ پدے اسمانی وحی بانے عمل وکا اغل اللہ رب العالمین یو روحانی قوت و طاقت ورکا دید وجن دی روحانی قوت انسان تا حاصلے گی زکا اللہ دی تروح ہوئی او دا صحابہ کرامو تا دا قوت حاصل شو دا سی قوت تا حاصل شو زمائی زمندو چی یو صحابی بو طول دنیا با مخالفا دا دنیا دا حس یو شینا باغا نیری دا او عالمان لکی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل ہجرت حبشی تا وکا صحابہ کرام سره دي نو کافر دا سے تخبے تحائف هغه واغسته او د حبشي بادشاہ له ورلو په دې نیت باندې مسلمانان زموږ تکلیف نه بچ شوي دي نو موږ به دا تخفی او تحائف ورکو او دا مسلمانان به واپس موږ راکړي او دا تکلیف به ورته بیا شروع کړو نجاشي بادشاہ اگر اعلان وکړي چې د مکې نه کوم خلک راغلي دي هغه دې راشي جعفر رضی الله تعالی عنہ دا سره ملګریو چې کله رااله او نجاشي بادشاہ دربار ته رااله هغه خلق الله روحاني قوت ورکړو په آسماني وحي باندې پاغي باندې عملو د هغه د چانه ير نو د هغه د چانه سترګ نه سوزیدله چې کله بادشاہ دربار ته رااله یو आवाज ولګو جعفر الا ان حزب الله هم الحاضرون من د الله ډلیو او د الله ډلا هر ځای کې حاضرېږي دلته حاضر ده بل ځای کې وبل لشي التم حاضرېږي د چانه د الله ډلېږي نه دا आवाज د سو عالمان د تاریخ وای د आवाज د وجنا نجاشي بادشاہ بیهوش چې هوش کړه کیناس جعفر رضی الله عنه نو اول کافر ویل نجاشي بادشاہ تا ویلو ګور سجدي د تونه لګولا منګرالو استا تعظیم وکړه دا ګستاخان دي وسمای دا ګستاخ دي دا بیادب دي دا پلان دي وګوروي دا مسلمانان څومره ګستاخ دي ستا ګستاخي وکړه ستا بیادبی او بیزتی وکړه موږ ټول تا د سیده ولګولا او دیونه لګولا نجاشي بادشاہ وای جعفر رضی الله تعالی عنہ ہوتا و سجده ولې ونه لګولا اوس ګوره روحاني قوت لګورا یو طرف ته ټوله بادشاہی دا د یو کافر بادشاہ دربار دی بل طرف رضان مسلمانان دي چې هغه مسلمانان دي چې هغه ته روحاني قوت ملاو دي دا غي زړه ته قران عظیم شان کو شوه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیمات مسخلق دي هغه ورته وی بادشاہ ورشا وی كنا نعبد الحجر والشجر ونلبس الشعر والوبر ونأكل النوى والتمر
من جاہلیت کے دس دور کے وہ د اسلام نمخ کے د قرآن نمخ کے منگا دس جاہلیت دورو چی کننا نعبد الحجر والشجر منگ د ولو عبادت کرے منگ د گٹو عبادت کرے زمنگ دا سر گٹو تا ٹھٹ شوے دے دا سر مونو تا ٹھٹ شوے دے شناخت تا ٹھٹ شوے دے او دسی دورو چی منگ با دارنگی پشو